السلام علیکم. نن موږ د خانوزۍ په بازار کې ته زموږ د خانوزۍ د عمر صاحب د عمر خان دکانونه او د رهایش کمرې خصوصا ډېرې پراخې ډېرې ښایستې صفا جوړې شوي دي. دغه د اوس رنګونه کې شروع دي. د دغو کمرو حالت به در ښکاره کړو. په دغه کې 15-20 کمرې دي او اکثریت تر اوسه نه دي نیول شوي. نو کرایه هم به کول د ده مناسبه ده. موږ به د دا کمرو ترتیب ته در ښکاره کړو. دغه ډېر زورور رنګ کوي. زموږ د کلي والا دي لګیا دي. نو دا رنګ شروع دی ته یې وینئ. دا خاص د بازار خانوزۍ مین بازار کې د مسجد له څنګه سره د مین جامع مسجد له څنګه سره موږ به د کمرو د نن حالت هم ته در ښکاره کړو. شی پراخې زینې ورختلي دي. دکانونه هم لاندې ډېر پراخ دي، غټ دي او ښه ایزي دي. د فرسټ سیکنډ فلور باندې چې کومې کمرې دي هغه موږ در ښکاره کړو. دا زینې ته یې ولیدلې و دغه ته دی سیفټي وال هم ورکوي. هغه کومه جنګله چې لګېږي د سیفټي دپاره. دا سیکنډ فلور دی. د کمرو رنګ یې مکمل سوی دی. د اوبو ترتیب یې شته. دا د یوه سایډ په کمرو کې باترومان شته او دا بل سایډ په کمرو کې باترومان نشته. که د باترومان والا استي دا به تر دا نورو یو څه پورته وي. د کمرې به موږ د نن هم در ښکاره کړو. دا زموږ د خانوزۍ د حاجي عبدالعظیم لالا د زوی د عمر ځایونه دي. دغه اکثریت کمرې دا ته راځي د بازار ویو ګرده ځي معلومه شي. دا خو بیا ډېر زورور ځای دی. د بازار ګرده ویو له دغه ځای کې دغه کېږي. او د ده دا مین دغه دا دی، د دا اصول دا دی چې دا کمرو موږ د دا صفایي خصوصا خیال ساتو. کم څوک چې د صفایي خیال نه ساتي هغه دلته موږ نه یې لکو. دغه کمرې دي. په هره کمره کې ښه پراخه کړکۍ او دا د یوه سایډ په کمرو کې په ګردو کې باترومان هم شته. ښې روڼیا یې ورایله. او په دغه کې به د سولر د بجلي ترتیب هم وي د بلب او د چارجر دپاره. نو په خانوزۍ بازار کې بل ځای کې دا ته صفا ښایستې کمرې موږ ته نه دي معلومې نه شته. نو یو خو د بازار په مابین کې دي او بل کمرې ښې پراخې ښې کمرې دي. دا ګردې کمرې یو ته راځي. پر یوه طرز جوړې شوي دي. د بل سایډ کمرې به موږ ته ښکاره کړو. په دغو کې هم کړکیانې شته. دغه بیا به نسبت تر نورو لږ کوچنۍ دي. په نورو کې باتروم د هر شی شته. دغه بیا د دویم سایډ دی د کمرو.
ښه چت هم لري، نو چت هم استعمالېدای شي. دا پر چت هم رنګ شروع دی.